د سپریم کورټ نن یو ډېره غټه فیصله راغله د پی ټی آی چې په 9 مئی کې څومره کسان گرفتار نو سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې دای فیصله د فوجي عدالتونو کې دغه څومره کسانو په دای باندې سکه سونه جوړ دي په دای باندې درخواستونه چا ورکړو پی ټی آی د لپاره سمنډه تړه وخله دا کنه مکمل تفصیل د سره شیر کوم مکمل د دې شاله پس منظر شریک کوم څومره کسان دي 85 کسان دي جی 85 کسانو فیصله چې کوم دا غبا فوجي عدالتونه سناوي سپریم کورټ دا حکم جاری کو دغه 85 کسان 9 مئی کې گرفتار شو 85 نه زیات کسانو چې هغه 9 مئی کې گرفتار شو چې کم سرکاري ځایونه دی پاغه باندې حمله دوران 100 نه زیات کسان گرفتار چې کیسه کسان رها شوی دی بے ګناه ثابت شوی دی اوس 85 کسان پاتې دي 85 کسان پاتې نو سپریم کورټ حکم وکړو چې دای فیصله د فوجي عدالتونو سنو کې چون کې چې کله مخکې هم داسې فیصله شوی و پی ډی ایم په دای باندې درخواست ورکړو چې فوجي املاکو باندې چې څومره هم سرکاري ځایونه دی په دای باندې چې کوم خلکو حمله کړې ده نو دای فیصله د فوجي عدالتونو سنو کې دای د فوجي عدالتونو ته ورکړل شي اوس فوجي عدالتونو کې یو کس گرفتار شي داغه سوایله څومره تکلیفي یا غي سره ملاقات څومره پګرانه کیږي په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو خو دغه 85 کسان چې اوس کم گرفتار دي په دې فیصله به اوس د دې فیصله به اوس فوجي عدالتونو کوي ښه پی ټی آی ته چې پته ولګره چې پی ډی ایم خو په دې درخواست ورکو چې د فیصله د فوجي عدالتونو کې شنو پی ټی آی ولا هم درخواست ورکو په سپریم کورټ کې چې نه جې د فیصله د په فوجي عدالتونو کې نه کېږي دا خو سیویلین دي پهله د انویسټیګیشن شي معلومات ته شي ودی فیصله د په عام سپریم کورټ سیشن کورټ های کورټ کې شي ضرورت چې د فوجي عدالتونو ته ورکړل شي نو هغه ټایم سپریم کورټ د پی ټی آی په درخواست باندې عمل کړو ای ویلو چې نه فیصله په سیشن کورټ کې کېږي های کورټ کې سپریم کورټ کې مطلب فوجي عدالتونو کې بل د فیصله نه او اوس 26وی آئینی ترمیم کې دای کم آئینی بینچ جوړ کړی دی په سپریم کورټ کې نو اوس آئینی بینچ دا فیصله وکړه چې نارو دغه 85 کسانو فیصله به فوجي عدالتونه کوي دغه 85 کسانو فیصله به فوجي عدالتونه کوي او دوباره د انویسټیګیشن نو کې کس کسان پکې رها کیږي رها دي کې او بقایا فوجي عدالتونه پويګو دغه کار پويګا نو دیږي کې دغه کسانو د پاره به شدید مشکلات وي فوجي عدالتونو کې کیس چلیدل فوجي عدالتونو کې فوجي عدالت ته څوک ورشي نه لډیر زیات تکلیف وي هغه لډیر زیات دغه یې سره ملاقات دومره پاسانه نه کیږي هغه دومره فوجي عدالت کې کیس هم په داسې وړو کې جرم باندې نه کیږي چې بس یو وړو کې جرم به یو هغه باندې به فوجي عدالت کې کیس کیږي دا چې کله ډیر سرکاري املاکو ته نقصان ورسي یا چرته غړ دهشتګرد وي نو داغه فیصله په فوجي عدالتونو کې کیږي خودلته پی ډی ایم حکومت په دای باندې درخواست ورکړو چې نه دی فیصله د فوجي عدالتونو کې ادای فیصله د ملټری کورټو کې نو څه پاغه باندې آئینی چې کم آئینی کورټ جوړ شو نغې په دا فیصله کړی چې دغه فیصله د فوجي عدالتونو کې دا 85 کسان دي 85 کې د شوس پکې سره ها هم شي خوراتلون کې ټایم کې چې کم اپډیټ راځي ان شاء الله بیا به سره شریک کم دا پی ټی آی د 9 مئی چې کم کسان 9 مئی نه چې کله کم کسان گرفتار شوی دا کسان 9 مئی 2023 دا گرفتار دي رورا دا اپډیټ سټوډیو رضیا ته مننه د ویډیو کتلو والسلام